دوستانو ښه راغلاست. دوستانو د افغانستان او د پاکستان کرکټ ټیمونو ترمنځ انتهایی سنسنیخیز مقابله وشوله. دا زموږ سره سیکنډ میچ و، دا په شارجه کرکټ سټیډیم کې و. بالاخره افغانستان چې کوم دی نو پاکستان له شکست یو ځلې بیا ورکو په سیکنډ ټي 20 میچ کې او سیریز یې په خپل نوم باندې کو. د کلاړیانو نه څه غلطیانې وشوې، کومه کلاړیانو پکې غلطیانې وکړلې، هغه غلطیانو باندې به خبره کوو. او دویم دا چې د پاکستان او د افغانستان کلاړیانو ترمنځ داسې یو بیهیویر شو کړلی شو چې یقین وکئ د هغې نه ډېر ښه پیغام چې کوم دی نو موږ ته میلاویږي. او راځو یو سټارټ غوندې سمري در سره شریک کومه چې چا پکې ښه پرفارمنس وکړو، چا پکې ښه بیټینګ وکړو، چا پکې ښه بالینګ وکړو. او خاص کر په نسیم شاه باندې به خبره کوو چې نسیم شاه راته ښکاري لږ د چا خبر لوپرۍ طرف ته روان دی. نو نسیم شاه له به پکې هم یو پیغام ورکو، ځکه چې نسیم شاه په اوله کې راغی نو ډېره روب او دبدبې وه، خو اوس یې روب او دبدبه کمیږي. د هغې وجه څه ده نو هغې باندې به هم لږه خبره کوو. د ټولو نه اول راځو چې کله پاکستان چې کوم دی نو بیټینګ ته راووتو 130 ټارګټ یې ورکړو، 6 ویکټې چې کوم دی نو د هغو نه غورځېدلې وي په 20 اوورز کې. بیا افغانستان چې کوم دی نو دغه رنز چیس کړله 133 پسې افغانستان وکړه د 3 ویکټو په نقصان باندې، او په 19.5 اوورز کې چې کوم دی نو میچ هغه ځای ته کېښودلو. د پاکستان د سایډه اماد وسیم پکې بیټینګ وکړو، 64 رنز یې وکړه په 57 بالو. یو طرف ته اماد وسیم ته داد هم ورکول پکار دي، خو بل طرف ته اماد وسیم چې کوم دی لږ د تنقید نشان هم جوړیږي. تاسو به وایئ چې هغه څنګه؟ هغه داسې په سټارټ کې په پاور پلي کې د پاکستان ویکټ چې کوم دی نو باروبار وغورځېدلې، اماد وسیم راغی پاکستاني ټیم یې ریسکیو کړو، خو تاسو ته پته ده چې په 16 اوور کې اماد وسیم خپله 50 کله پوره کړله. نو په آخري 4 اوور کې کم از کم اماد وسیم او شاداب هغه هیټینګ ونه کړو کوم هیټینګ چې پکار و. یعنی د دوی په سټرایک ریټ باندې خلک تنقید کوي چې دغه 4 اوورز کې خو چې بس تاسو بیټ تا وهلی او که هر ځای ته باتلی، ځکه چې ویکټې د سره بیا هم ډېرې وي او نه ختمېدلې، ځکه چې نواز هم هلته نسیم شام چې کوم دی نو ښه هیټ والی شي او داسې بیټسمینان وو، خو دوی لږ په دغه ځای کې چې میچ وښویدو، دوی له کم از کم 150 پلس ټارګټ پکارو ورکول پکارو. او بیا خاص کر چې کوم دی نو شاداب خان په 25 بال 32 رنز وکړه چې یقین وکړئ دا هم دومره ښه دغه نه دی. او دوی دواړه په آخري چې کومه ډیت اوورز 4 اوورز نو هغه هم فیس کړله. محمد حارث طرف ته راځو چې محمد حارث چې کوم دی نو ډېر ښه سټارټ ورکړو، 2 چوکۍ 1 چکم چې کوم دی نو د په اننګز کې شامله وه، په 9 بال باندې 15 رنز وکړه. او د افغانستان د سیډه فضل حق فاروقي 2 ویکټې واغستې، 19 رنز یې وکړه په 4 اوور کې چې ډېر ښه بهترین بالینګ وکړو. کریم جنت هم په 3 اوور کې 13 رنز ورکړه، 1 ویکټ یې واغسته. او راشد خان چې د ټولو زړونه چې کوم دی نو هغه همیشه ګټي، مینه محبت او ورورولي په کرکټ ګراوند کې شو کوي، چې هغه 16 رنز ورکړه 4 اوورز کې 1 ویکټ یې واغسته. اوس راځو د افغانستان بیټینګ لاین ته چې افغانستان کې چې کوم دی نو رحمان الله ګربز ښه بیټینګ وکړو، په 49 بالي 44 رنز وکړه چې سټرایک ریټ یې ښه نه و، خو به هر حال ټیم چې کوم دی نو مخې ته بوتلو او ویکټ د لاس کېدلو نه بچ کړلي. نو په اخره کې فری هینډ بیټسمینانو ته میلاو، نو ځکه چې کوم دی نو رنز هم چیس کړه. ابراهیم زدران ورسره هم ډېر ښه اننګز کیلاو کو، 40 بال باندې 38 رنز. نجیب الله زدران په 12 بال 23 رنز پکې وکړه. د پاکستان د طرفه زمان خان چې یقین وکړئ کریډټ بوله لازمي ورکړو چې اخري اوور یې ډېر بهترین وکړو، 15 رنز صرف پاتې په اخري اوور کې. اخره کې یو چوکه هم لاړه ډېره ورانه، او رنز هم دومره نه، ځکه چې 15 رنز خو دومره هم نه، یو بیا ښه ټاپ کلاس بیټسمینان د افغانستان مخامخي، نو 15 رنز خو دومره غټه خبره نه ده. خو احسان الله هم ښه بالینګ وکړو، 23 رنز 1 ویکټ. اماد وسیم چې کوم دی نو 15 رنز 1 اوور کې ورکړي دي. اوس راځو نسیم شاه طرف ته. په نسیم شاه باندې لږ بحث کوو چې نسیم شاه په اخري 2 اووره کې 22 رنز پاتې و. نسیم شاه 19 اوور له راغی، نسیم شاه نه 17 رنز واغستل. دا هغه نسیم شاه دی چې کله د پاکستان د سیډه اولنۍ انټرنیشنل لوبه وکړه نو د یو نوم چې کوم دی نو پیدا کو، خو اچانکي دغه نسیم شاه رو زموږ د لاسه چې کوم دی نو وځي او پرفارمنس یې خرابېږي. خلک په ده باندې صدارنګې تنقید کوي چې ده اوس کریم پوډرو له ډېر ټایم ورکړی دی، لږ د سیزان هغه د چا خبره هغه نانو مانو غونتې ورته وایي هغه ټایپ طرف ته روان دی. نو لحاظه نسیم شاه ته وایي چې چونکې ته خو بیا د داسې علاقې سره تعلق ساتي چې هغه ډېر مضبوط خلک دی، نو لږ ځان مضبوط کړه، د دغه سیزونه راوله او په ګیم باندې خاص کر سپیشلي په خپل بالینګ باندې فوکس وکړه. یعنې که ته دغه عیاشیانې کې نو دا عیاشیانې تا ته ځکه میلاو شوي چې تا د ځان غوښې خوړلې دي، نو دغه د ځان غوښې خوره، نو حاله به چې کوم دی نو ته بیا د ښکار غوښې خورې او نه به دغه عیاشیانې تا ته میلاویږي. نو لحاظه نسیم شاه چې کوم دی لږوټي د مایند چې کوم دی نو د کرکټ نه داسې بل طرف ته تللی دی، نو په دې وجه ویلی کېږي چې لږوټي
رو رو داسې کېږي چې زموږ د لاس هغه وزي او ډېر ښه ټیلنټ دی او یقین وکړئ چې په دې ینګ ایج کې د هغه په شان ټیلنټ پاکستان ته میلاوېدل ډېر مشکل ده. خو که نسیم شاه چې ځان کنټرول نه کړو، خپل پرفارمنس یې ټیک نه کړو، نو زر تر زره د پاکستان د ټیم نه چې څوک ورک شوی دی نو هغه ګوره ډېر په مشکله باندې بیا واپس راغلی او تر دې چې داسې د دنیا خلک ورک شوي دي چې واپس راغلي نه دي. نو نسیم شاه ته پکې دغه پیغام هم چې کوم دی نو ورسوئ. تاسو څه وایئ؟ تاسو راسره هم خپله رایه شریکه کوئ ځکه چې میبي زموږ نه هم څه خبرو کې غلطیانې کېدلی شي، نو هغه به تاسو موږ ته په کمنټ کې سموئ. په اخره کې خپل ورور شاهد اقبال له اجازت راکړئ.